أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد صدقت يا رب العالمين. عقلی دلائل شروع. نو الله رب العزت فرمای دی آیات مبارکه کی لله ما فی السماوات، دا الله رب العزت د فار دی ما هغه څه فی السماوات چې په اسمانونو کې دي والارض او په ځمکه کې دي. دا په اسمانونو کې چې څه دي دا هم د الله دي، او دا په ځمکه کې چې څه دي دا هم د الله دي. دا څومره چې ما او تا ته ښکاري او د دې نه ما سیوا دي، دا ټول د الله رب العزت دي او د الله په اختیار کې دي. لہذا ته به دا نه وې ځان به لوی نه حسابې، دا به ته څه وې ته به دا د الله دي. زم د الله یم او د الله طرف ته ورتلونکی یم. ان الله یقینا الله رب العزت هو الغنی، بے حاجت دی. دا الله چاته حاجت نشته، ها دا الله د دین چاته حاجت نشته. حدیث شریف کی راضی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الله داسوي، حدیث قدسی دی. دا حدیث مفهوم دی، وی که چرته دا انسانان پشان د پزړه د یو متقی انسان وګرځي، مطلب یې داري که دا انسانان ټول متقیان نیکان بزرگان وګرځي، د خدای په خدای توب کې د خدای په خدای کې د رته برابر چې دی سیواوالی ناراضي. د خدای چې څومره خدای ده بیا به هم دکه خدای وي، او که دا ټول په ټول او راجم شي هغې کې الفاظ داسې راځي په فسق او فجور په یو فاسق باندې کافر باندې دا په ګډو وډو ټول په ټوله سر شي، نو د خدای پاک په خدای توب کې معمولی کموالی هم نشي راوستی. نو د دې وجې ته چې مسلمان یې نو خپې به ډېرې اوچتې نه کوې چې ګنې ما په خدای احسان کړی دی. ته که چېرته داسې چې الله رب العزت در نه د دین کار اخلي نو د خدای به شکر ادا کې، ځان به اوچت نه کې چې د دین دا کار ګنې صرف ما او که بل څوک یې نشي کولی. خدای پاک د دین دا خدمت چې کله انسانانو نه کو نو د توتکر کو نه مغشتې او د دین ته مضبوط خدمت اغشتې دی. به یا والی شو یا نه توتکر کې داسې قوم والی چې مضبوط خلک یې والی. نو د دې وجې چې د دین کار در نه الله علی نو په هغې به د خدای شکر ادا کې او د خپل کار سپکوالی به نه کې. ته مسلمان یې، تاسو ته ما ویلو چې الله نعمت درکوي بغیر د غوښتنې هم درکوي، ډېر نعمتونه، مګر لکه الله رب العزت اسلام را نصیب کړی دی، موږ خواري نه ده کړی، موږ ته سوال نه دی کړی. اوس دغه نعمت چې علي چې د دې نعمت ته ناشکري وکړي، ناقدري وکړي، ظلم وکړي، زیاتي وکړي، خلق تباه او برباد کړي، نو خدای درنه بیا دغه نعمت واخلي. ډېر خلک وي بلعم بن باعوره داسې بزرګ و چې څه ورته یاد و، اسم اعظم ورته یاد و، عبادتونه به یې کول، ټوله ورځ به یې بزرګۍ کول، عبادتونه به یې کول، خو د دنیا نه کافر لاړ. لږ احتیاط پکاري. تا نه الله رب العزت ته مونځ کې نو خلکو ته سپک مه ګوره، ته نفل کې خلکو ته سپک مه ګوره. دا د حدیث شریف کې راځي چې خلق عیال الله، دا د خدای پاک خاندان دی، گویا د خدای پاک مخلوقات دی، دې ته به سپک نه ګوره. دې کې به کمزور هم وي، غریب به هم وي، دې کې به مالدار هم وي، دې کې به ستا خاندان والا هم وي، دې کې به ستا بغیر د ستا د خاندان به نه وي، دې کې به ستا نه مضبوط هم وي، ستا نه به کمزور هم وي، دې کې به ستا د ملک هم وي، دې کې به د بل ملک هم وي، دې کې به تور هم وي، دې کې به سپین هم وي، دې کې به سم هم وي، دې کې به لیونی هم وي،
دې کې به وړوکي هم وي دې کې به غټ هم وي ټولو ته به سم ګورې که ته بیمار ته سپک وګورې نو دغه بیماري خدای پتا نشي راوستی الله ته څه ده د هغه نه د یو نه بیماري لر کړي په بل بیا ولګوي که ته چېرته مالداره یو کس غریب دی نو د هغه نه به خدای غربت راوالي په تا باندې به را شروع شي د خدای پاک د پکړ نه سخت تیاره پکار ده او ته مونځ ودسکې مثال په طور یا ته چې دی مثال په طور په معاشره کې ستا یو عزت دی خدای پاک بستانه دا صفت واخلي بل چاته به ورنصیب کی کیسه دې ختمه شو ډېر خلک دي اول نیکان وي تاسو به خپله دلته لیدلي مونځ اودس به کوئ بلا د دین کارونه به کوي خدای پاک ترې واخلي بیا د سره مونځ نه کوي دا سجده چې الله رب العزت ته کې دا هم د الله په فضل او رحم سره کې په دې مغروره نشي ګورې دا روجي چې نیسي دا عبادت چې کې دا چې الله رب العزت ته بار بار وی بیعت کړي ته سوې الله الله دا چې ته سي روزه کېږي او د دین خبره کې دا چې ته علم زده کې او علم خورې دا ته چې د مسلمانۍ طرف ته خلک رابلې دا ټول د الله په فضل سره او په رحم سره کېږي یو ځل درنه الله صفت اوچت که خدای شته قسم کولی شي خوله به دې وي ګونګه به وي هېڅ ټکې به هم نه شي یو پیره درنه الله مال واغشته د بل در ته به محتاجه لاس به نیسي بیا د بل در ته به بیا محتاجه د بل در ته ډېر خلک دي مالدار خدای پاک داسې حالت ته راوستی دي چې بیا به بل ته محتاج تلک الایام نداولها بین الناس دا ورځې دي په خلکو تیریږي را تیریږي اول یو شنو احتیاط پکار دی سپک چاته مه ګورئ ظلم مه کوئ په چا زیاتې مه کوئ چا سره او د کومو خلکو خو چې مخلوق وي درنه چې دی د ظلم بدله غشتي شي یا خو ځان لدی خو چې د کومو رابطه د الله سره وي د الله ته خپل کلم اوچت کړي الله ته خپل کلم اوچت کړي نو د هغې ګورې ډایرکټ بدلم د الله د طرفه ده بیا داغ داغ مت کہو سب داغدار ہے بے داغ بس وہی ہے جو پروردگار ہے موږ په خپلو په خدای داسې ګناهونه کوو که یو بل ته راښکاره شو د یو بل نه به نفرتونه کوو کرکه به کوو یو بل نه به لرې تښتو خدای را باندې پردې اچولې موږ چې دی په یو بل پرده نه اچو الله دې معافي وکړي ولو ان الله رب العزت فرمای اے الله وی ان الله یقینا الله رب العزت هو الغنی دغه الله به حاجت دی الحمید او ستاینه کړی شوی دا ستاد ستاینه محتاج نه دی چې ته به الله یاد کینو د الله په لوی کې بچ دی نورم زیاتواله راشي نه دا الله ستاینه کړی شوی دا ذرات استاینه کوي ایستا بکور کې حشرات دي زناور دي غټ غټ هغې دوه کاره کوي ته یو کې دا کوم چې زناور دي هغې ستا هم چې دی تاله څاروي دي پی در کوي ستا چې دی بوج اوچتوي او د الله ذکر هم کوي ته خو صرف د الله یادول نه کوي فرض عبادت نه کوي الله رب العزت فرمایي ولو ان او که چرته وي ما هغه څه فی الارض چې په ځمکه کې دي که چرته وشي ما هغه څه فی الارض چې په ځمکه کې دي من شجرتن د اونو نه اقلامون څه قلمونه دا څه چې په ځمکه کې شي دا شي د اونو نه او قلمونه اقلامون دا اونې بیا څه شي قلمونه والبحر او دا دریاب شي نو معنا والبحر او دا دریاب شي صحیح یمده چې مدد وکړي شي من بعده رستو د دې اوبونه چې 71% یارسه چې دا اوبه ختم شي فاستدینه مدد وکړي شي په دې سره دغه د سایه وغیره 7 ابحر په و دریابونو سره نور و دریابونه وګرځي او دا ټول په ټوله د الله رب العزت حمد و ثنا شروع کی د الله کلمات لیکل شروع کی د الله تعریفونه شروع کی نو الله رب العزت فرمای ما نفدت کلمات الله پورا بنه کی کلمې د الله رب العزت
پوره بنه کی صفات د الله، پوره بنه کی خبرې د الله رب العزت. نو ته داسې مه وایه چې ته یو بنده یې، ته وایې چې بس ما یاد کړو بس ده. تا چې یاد کړه دا کمال د الله رب العزت په فضل او کرم سره. ډېر خلک وي ستا په شان به په جوسه برابر وي، د سره به خدای د سجدې توفیق نه ورکړي او تعالی درکړه، بس دا کمال دی غټ. اوس دا بې کمالي ده چې دغه سجده ته په ضایع کې په تکبر او په لویه سره. الله هم دې دغه نه وساتي. موږ ټول اکثریت داسې ده او دا د منځګزاره طبقه په دې کې ډېر اخته وي، دا چې ځان دا متکیان نه خو چې ځان ګڼي نو دا په دې کې ډېر اخته وي چې عبادت کوو نو بیا بل ته سپک ګورو، چې عبادت کوو نو بیا ګڼو چې بس صرف دا یو کار دی، بس اوس ما کمال حاصل که بس الوزیدو ته لږ وخت دی. اوس د دې نه پس به څه کوو؟ د دې نه پس به زه بل له پوله وم، بیا به سود کوم، بیا به چغلي کوم، بیا به هره بلا کوم. الله هم د دې نه بچ کړي. هسې نه دي پکار. ان الله یقینا نو ګوره ما نفرت کلمات الله، ختم به نشي خبرې د الله رب العزت. دفتر تمام گشت بفا یا رسید عمر، ما هم چنان در صف اول تو ماندهیم. شیخ سعدی رحمت الله علیه فرمای دفتر ختم شو، ټوله کیسه ختمه شوه، خو خبره داسې ده چې ما د الله صفات چې د کم ځای نه شروع کړو، زه لا هم په اکه صفاتو کې په سر کې لګیا یم، په ړومبني سب کې اخته یم، خو عمر مې ختم شو خو دغه صفات پوره نشو. فثبتا نو ما نفذت کلمات الله، نو فثبتا ان علم الله محیط، د دینه دا خبره ثابته شوه چې د الله رب العزت د علم دا محیط دی، په دې هر یو څیز باندې راګیرونکی دی. ګورې اخوا دې خوا مه کوه، زړه دې یو څه وی زبان دې بل څه وی، داسې مه کوه. ان الله یقینا الله رب العزت عزیز غالب دی، حکیم حکمت والا دی، وهو اسأل بالنسبة الى عقلكم، او هغه سوال کوي په نسبت د ستاسو د عقلونو، هغې ته الله رب العزت پوهیږي په هغې باندې چې څومره عقول عقلونه درکړي دي، نو د هغې په اندازه به در سره حساب کتاب کیږي. وهو اسأل بالنسبة الى عقلكم، چې چاله عقل نه دی ورکړی نو د هغه نه تپوس الله نه کوي، هغه نه تپوس الله نه کوي. بیا ځان ته وایي تاسو ته تپوس کوئ. وای خدای ما خلقکم نه دی پیدایش تاسو بدءا ابتداء ولا بعثکم اعادتا الا كنفس واحده، مگر پشان د یو تن. الله رب العزت فرمای ما خلقکم نه دی پیدایش تاسو ابتدائی پیدایش تاسو نه دی، هغه ما کړی د الله رب العزت وای. ولا بعثکم نه دوباره پاسول تاسو الا كنفس واحد، مگر پشان د پیدا کولو د یو بنده دی. ما ته ګران نه دي چې څنګه یو بنده پیدا کوم دغه شان دا ټول په یو ځای پیدا کولی شم، په یو ځای مړه کولی شم، په شان د یو تن دی. الله وایي ان الله یقینا الله رب العزت سمیع اوریدونکی دی، بصیر لیدونکی دی. الله څه دی؟ اوریدونکی دی او لیدونکی دی. سوچ کوئ. علم ترى آیا ته نه ګورې ان الله چې یقینا الله رب العزت یولج اللیل یدخل اللیل داخلوي شپې لره فی النهار په ورځه کې، و یولج النهار او داخلوي ورځې لره فی اللیل په شپه کې. وسخر الشمس او مسخر کړي د نور لره، والقمر او سپوږمۍ لره په خدمت کې ستا لګولي دي. نور او سپوږمۍ په کار باندې لګیا دي. کلون هر یو د دې نه یجري چلیږي الی اجل مسمى، تر هغه نیټې معلومې پورې. داسې نشته چې د دې لپاره یو میعاد نشته، وخت نشته، نه. الله رب العزت فرمایي یو وخت دی والله. وان الله یقینا الله رب العزت بما فهغه څه باندې تعملون چې تاسو یې کوئ خبیر خبردار دی. ذالک دا ځکه بان الله چې یقینا الله رب العزت هو الحق، دغه الله څه دی؟ دا حق ذات دی. دغه الله څه دی؟ حق ذات دی. خپل आवाज وباسه. دغه الله سره دا حق ذات دی. وانما او یقینا ما هغه سو يدعون چې دی رابلی، دا خلک چې ورته आवाज کوي چې و پیر بابا و پلان کې د خدای په مقابله کې چې ورته څوک आवाज کوي، و پلان کې سه و ډنګري سه و لا تو منات عزا،
د خدای په مقابله کې چې ورته دی आवाज کوي چې رابلی من دونه علاوه د الله نه الباطل دا څه شي دي دا باطل دي دا خراب دي دا بیکار دي دا صحیح نه دي. اوس ته به وې چې دغه عیسی علیه السلام تم आवाज کوي اعتراض راغی دغه فرشتو تم आवाज کوي کاکا دغلته د دې دا خیال بیکاره دی ورنه یې ورته نه دی ویلي د دې دا خیال کول چې الله دا عیسی علیه السلام معبود دی یا د خدای زوی دی یا پلانکی سیز دی نو دا بیکاره دی دغه خیال یې بیکاره دی. الله هم دې دغه نه بچ کړي. وان الله او یقینا الله رب العزت هو العلی دغه الله رب العزت عالی شان دی عالی دی اوچت دی او الکبیر دغه الله رب العزت ډیر لوی دی. مفتی محمود رحمه الله په خپل تفسیر کې معنی کوي وی دغه الله تعالی او الله رب العزت بیشک وہ الله بزرگ و برتر ہے. مفتی محمود رحمه الله په خپل تفسیر کې معنی کوي خدا عام معنی راضی هو العلی و علی شان دی الکبیر ډیر لوی دی. الله رب العزت ته په هر نصیب کړي. لله حاس الله رب العزت د پاره دی ما هغه فی السماوات چې په اسمانونو کې دی ولارد او پزمکه کې دی ان الله یقینا الله رب العزت هو الغنی به حاجت دی الحمید استعین کړي شوی دا ولو انه که چرته شي ما هغه فی الارض چې په ما هغه انما دسش ولو انه که چرته شي ما هغه فی الارض چې په ځمکه کې دي ما چې کله ځان لکه انما راځي د کشان معنی کې داسې راځي د دې وجه جدا جدا هم لیکلي صحیح انما صحیح دی. ولو انه که چرته شي ما هغه فی الارض چې په ځمکه کې دي ولو انما او که چرته شي هغه فی الارض چې په ځمکه کې دي من شجرة سنا د اوننا اقلام کلمنا والبحر او دا دریابونه یمده چې امداد وکړي شي د دې دا دریابونه څه شي صحیح شي یمده چې امداد وکړي شي د دې من بعده رستو د دینه سبعه ابهر په و دریابونو سره ما نفدت کلمات الله نو ختم بنشي کلمې د الله رب العزت نو چې نه ختمېږي کلمې خبرې د الله رب العزت نو فثبت ان علم الله محيط ان الله یقینا الله رب العزت عزیز غالب دی حکیم حکمت والا دی وهو اسأل بالنسبة الى عقلكم ما خلقكم ندی پیدا کول استاسو لنبنی ولا بعثکم و نرستنی یا دوباره پاسول الا کنفس واحد مگر پشان دا پیدایش دا یو بنده ان الله یقینا الله رب العزت سمیع اوریدن کی دی بصیر لیدن کی دی. علم تر آیات نگوری ان الله چی یقینا الله رب العزت یولج اللیل داخل وشپی لرا فی النهار پورزکی و یولج النهار او داخل وی ورز لرا فی اللیل پشبکی وسخر الشمس وبکار لګول انور والقمر وسبغمه کلن هر یو د دینا یجری چلیږي لا جلم مسمن ترغنیټی معلومه پوری وان الله یقینا الله رب العزت بما بهغه سبان تعملون چې تاسو کوي خبير خبردار دی. ذالک یقینا دک الله دا زکه چې دغه الله بان الله یقینا دغه الله هو الحق دا حق دی وان ما او یقینا نه جدا جدا لیکل کدا مې وځي ځان وانه یقینا دغه الله تعالی ما هغه سو يدعون چې دی را بلی من دونه ما سوا د الله تعالی نه الباطل دا باطل دی وان الله یقینا الله رب العزت هو الغنی بحاجت دی هو العلی دغه الله تعالی چې دی عالی دی عالی شان دی الکبیر او ډیر لوی ذات